حدیث کې دا راځي امام ابن ماجه رحمه الله راوړی دی د عبد الله بن عمر رضی الله عنهما روایت ته وی كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه رجل من الانصار زوید رسول سره ناس عبد الله بن عمر وی یو کس راغی چې هغه په انصارو کې فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم رسول صلی الله علیه وسلم باندې سلام واچو به وته یا رسول الله اي المؤمنين افضل اې د الله پیغمبر په مسلمانانو کې غوره مسلمان غوره مؤمن کم یو دی رسول صلی الله علیه وسلم احسنهم خلقا د چا اخلاق چې مزیداری دی په دي مؤمنانو کې غوره مؤمن دی به وته فاي المؤمنين اكيس نو په دي مؤمنانو کې او خيار مسلمان کم یو دی او خيار مؤمن کم یو دی رسول صلی الله علیه وسلم اکثرهم للموت ذکرا واحسنهم لما بعده استعدادا اولئك الاكياس ويخيار انسان هغه دی چې مرګ ډیر را دی ځانته او د مرګ نه بعد چې کومه مرحله دي دا غي د پاره ځان تیار ساتي د په دې مؤمنانو کې خيار مؤمن دی او کته سو خیال کړی دا مسافر اکثر یو بل ته نصیحت کوي وی ګوره مزدوری کوا مهنت کوا کوشش کوا د حالاتو څه پته لګي دي سو یو بل سبحان الله دغه شان نصیحت ته خلګي الټه کا د آخرت لپاره مهنت کوا کوشش کوا د الله بنده د حالاتو څه پته لګي نن ته په دنیا کې سوال بنئ د ورځې تیریږي د شپې تیریږي نوې زړیږي ماشوم بوډا کیږي او دغه شان یو طریقه روانه ده او پیړۍ تیریږي قومونه تیریږي زمونږ مشران لاړو وسیله زمونږ نمبر دی او دې یو ترتیب روان دی او هر شی د الله طرف ته روان او د نوري سنت دي خو الله سبحانه وتعالى په قران کې دا خبره کړې ده كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام كل من عليها فان چې سوکم دي دا به فنا کیږي سوای د رب العالمین په دې سوکم دي کې موت امیو صرف یو سکند بلګي به د سترګو مندولو کې والله العظیم یو سکند یو ټلیفون چې پلانې مړلې قصه ختم شو په دې قصه ختمېدو کې ګوره دومره وخت نه لګي دنیا ته چې انسان راځي غټه قصه ده پیدا شو ډاکټر دی او هسپتال له ولته بوز او دلته را ولو بیمار دی او شیشه کې بند کو هسپتال کې داخل کو سکول له او کته دی او بر دی غټه قصې دي خو پتلو کې هیڅ هم نه لګي صرف دا आवाज ته انتظار دی چې پلانې مړ دی دا کفن دا قبر دا تیارول دا هر څه یو څو سکندو دی یو څو منټو کار دی دا आवाज به زموسته مبارکم کی کل نفس ذائقه الموت زویما رسول صلی الله علیه وسلم نه بخله موت به سو بخ کله مرګ چې تاسو کې بخله کړه پیغمبر صلی الله علیه وسلم بخله دا نه مخ کې نور پیغمبران دي هغه نه دی بخلی صحابه کرام نه دی بخلی علما نه دی بخلی مجاهدین نه دی بخلی رښتینی او نیکان خلک نه دی بخلی مشران نه دی بخلی کشرانی ندی بخلی خزی ندی بخلی سړی ندی بخلی بیمارانی ندی بخلی روغ ندی بخلی خکولی ندی بخلی بدرنگ ندی بخلی اوچت نسب والے ندی بخلی کمزوری نسب والے ندی بخلی مالدار ندی بخلی غریبانانی ندی بخلی ملکانان او بچایانی ندی بخلی فقیر او محتاج دای هم ندی بخلی موت بسنگ بخی در سوچ خبره الله سبحانه وتعالى په قران کې ډیر ناشنا خبره کړې ده او هغه ته وکړي الله سبحانه وتعالى سوې قل او يا پیغمبر دي خلقتا ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم لکم مرګ نه چې تاسو تختې دا به یقینا تاسو سره ملاقات کوي الله ګورې دې سینې دی ویل چې تاسو برانی سي تاسو سره ملاقات کوي په دې کې یو فائدہ کله چې انسان د یو شي نه تختی نه دې مخکې منډي وي او دا شی به شاته رواني دا طریقه ده په دې کې الله ان الموت الذي تفرون من د کم مرګ نه چې تاسو تختی کم تختې دې د مرګ نه او د مرګ د شان راتله بیړې راخوا موږ به منډه تیز وایو موږ به مخکې لازم د شان روان ناشنا خبر در فانه ملاقيكم درزيد مخنا
لکه چې ملاقات چې کلم کېږي د یو بل سره د مخې نه میلاوي ملاقات داسې نه کېږي چې یو سړی تا پسې له شا نه را روان ملاقات داسې کېږي چې یو سړی تا له د مخې نه را روان دا مرګ هم موږ له د مخې نه راځي ما تا خو په دې سوچ کوي چې موږ دې منډې وو لرې کېږو د مرګ نه کم ځای کې مقبره وینو ځان پې ننګاره کا اوړه کم ځای کې مړی وینو ځان پې ننګاره کا اوړه کم ځای کې د مرګ اعلان واوري پلانې مړ شوی ده بس دنیا فاني دنیا ده بیا ته لږ ځان داسې سیر ته که موږ باندې خو نه راځي خو دا راته وایم چې دا به دله د مخې نه راځي ښه دا مرګ داسې ناشنا شی دی چې بیا دې پټېدی هم نه شي ملاقات خو به دله کوي کېدای شي سړی دې پټ شي نه اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده که تاسو په مضبوطو قلاګانو کې الله وایي که نه په دې کې به د لم مرګ راځي او که د دې مرګ نه څوک بچ کېدی شو او څه طریقه یې وې د ساینسدانانو به جوړه کړې وه د انګریزانو به جوړه کړې وه د یهودو نصاراو به مخکې نه سوچ کړی خو دا د هېچا په لاس کې نشي سوی د رب العالمین شاعر وایي هو الموت ما منه ملاذ ومهرب متى حط ذا عن نعشه ذاك يركب وی دا مرګ دی د دې نه تېښته نشتي خو صرف دومره ده چې دی د دې کټ نه کوشي ته به ورته خیج انتظار صرف دغې ته دی نور دا پکې نشته چې نه به راځي انتظار صرف د دې نمبر دی چې کله به تا په دې کټ باندې ږدي او سبحان الله دا کټ ګوره چېرته خالي کېږي نه د کم وخت نه چې انسانان پیدا شوي او د اوسه پورې او د قیامته پورې دا کټ په کم باندې چې دا مړی ږدي دا نه خالي کېږي خو چې یو کس د کټ نه کوزېږي بل ورته خېجولی او دغه شان به یو ورځ یو به دې کوزي او موته به ورته خېجي دنیا ده موږ پکې ژوند تېرو څوک لګیا دی یو سکي څوک لګیا دی به بل سکي او دا راته ووایو څوک چې پکې ژوند تېرې هغه مړ کېږي او څوک چې مړ شي ختم شي او د آدم دا بچی دومره ناشنا دی سبحان الله په دې کې به تاسو سوچ کړئ په دې دنیا کې چې اوسېږي ته به چې د پیدا دی دنیا دپاره کور بچی مسلې ریالونه ډالرې مزدوري ګاډی یو شی بل شی لکه مرګ نه راځي نه مرګ خو راځي خو لکه د دې کارونو ته چې ته وګورې ته به د 500 کاله به نور ژوند تېروي سبحان الله دا د آدم بچی دی بیا دې کار ته ناشنا وګورو چې مړ شي ته به وایي چې سره په دې دنیا کې وم نه د خاورو کې چې کېږي که نه بلکل ختم شي هېڅ هم پاتې نه شي اکثر به څوک یادوي هم نه نو دا د دنیا حال او څه چې راتلونکي دی هغه راتلونکي راځي به راځي من کان یرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت هغه نیټه چې کوم الله یې ښودې ده هغه به لازم راځي په دې کې څه شک نشته عمر بن الخطاب رضی الله عنه هغه به روزانه دا خبره کوله وی كل يوم يقولون مات فلان ومات فلان روزانه دا خلک وي پلانې مړ شو پلانې مړ شو او یو ورځ به دې راشي چې خلک وایي چې عمر مړ شو او سبحان الله دغه شان شو چې ورځ اعلان شو په مدینه کې چې څوک مړ شو عمر مړ شو اوس هم خلک وي پلانې مړ شو پلانې مړ شو خو صرف د پلانې د نوم ټکټ کا خپل نوم ولګا صرف د پلانې د نوم ټکټ کا خپل نوم ولګا مړ شو دې مخکې ورځو کې زموږ یو ملګری د مرګ د 2 ورځې مخکې اوسه ملاو شو او خبره اترې او دا به دیسی کو دا چل به دیسی کو دا به الله به خیر کې او دا مې دا ترتیب جوړ کړی دا مې دا جوړ کړی مې صحیح 2 ورځې بعد ما خام منځنه مخکې عمرګری ټلیفون کو پلانې مې او پلانې خو بل سره ملاو شم چل وي هغه مړ په تلاجه کې پروت کې راځي ویالت ا 2 ورځې مخکې چې خبر او قمل یو جوړ غریب د قشام پروت سوچ ما کو 2 ورځې مخکې د غټي خبرې دا به کو دیسی به کو دغه به بیا بل یو مرګری زمونږ هغه د مرګ نه یو ورځ مخکې ما خام موزي زموږ جمعات کې وکړو او بیا مال کور ته راغلو زموږ کور ته نو ماشومانانو د ځان سره څه شی وړو نه هغه مال واپس راوړو چې دا یو ماشوم سره لاس کې ونو یو ماته راغست زما سیده بیا موږ شو منټه خبرې وکړو ما بیا ملاقات کو ان شاء الله او ضرور بیا ملاقات کو او دې رواني جمیله به چې ته چکر ولګو چې ساري اجازه کوم سید ان شاء الله ته به راشه په سباله ما زیګر ټیم کې کوم مرګري چې ما ته ټلیفون کوي هغه سم ما سره تناسته سباله ما زیګر ما ته ټلیفون کو وی شیخ سے پلانې ما پلانې سی چلو وی هغه د شمیسی په تلاجی کې پروت ته مړ لګ هغه به خواله راځي پرون چې ما سره ما خامل شو وی هغه پرون چې ملاوي چې وزور غریب د قشام پروت حالکه ماته دا ویل روانه جمیله به چکر لګو دا به کو دغه به کو ملاقاتونه به کو ټي خبرې بیا غریب هیڅ پکې نو ته چې زموږ یو عربي مرګره دا ټول خبرې چې ما سره شي ځکه تاسو ته بیانوم چې لازم لګ راځوند دي یو عربي ملګری ډېر ښه ملګری ډېر دیندار انسان ماته ټلیفون کوی مکتبې ته نیوي کتابونه راغلي په پلاني موضوع باندې ما ډېر خلک مالته یو کتاب والا چې ذکر تاسو سره ملو شم بیا خپل خبرو وي صحیح ده بس سبا ته راشه ماته
نن زر شپې زم راوړم سبا به تراشه ما پسې ما سید سبا ما زیګر مو چې کوم تاسو به درځم باذن الله ما زیګر منزل موږ مو کو به لاړم دغه کورته ور موټه کو وړي کېرور راوته مې پلانې کوم ځکیره ابو زغله مې پلانې کوم ځکه هغه تراجی کې بروته مړل پر اوس ما خبرې کړې او کتاب ما لاغست او میسیج بیا ما تراولېګو وېستا کتاب ما غسته او صرف په دې انتظار چې تراشي به درک نو په دغه انتظار باندې او زه په دې انتظار چې ملاقات به سره کو سبحان الله هغه ملاقات په دنیا ونه شو الله سبحانه تعالی سره په آخرت کې زموږ ملاقات نصیب کړي دا دنیا ده قل متاع الدنيا قليل د دنیا دا سامان د ژوند لږ ژوند والآخرة خير لمن اتقى او چې بچا کې تقوا دغه لپاره آخرت غوره وبذلك الله فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا الله يسچ ما تاسو له درکړي نو دا د دوکي سامان دي خلک به دوکه کی بس لګونته کی او آخرت همیشه پاتې کیدونکي